دا توبه کله قبلېږي او دا توبه د چا الله رب ذوالجلال قبلې بني اسرائیلو کې یو کسو هغه یو کم سل مړي کړي نو راغې زړه کې دا راغلل چې دا دومره ګناهونه مې کړي دي یو کم سل مړي مې کړي دي زما چې د دې څه تلافي وکم او دا ختم شي نو څنګه بخي نو یو عالم ورته چاوخو چې دله ورشه دې به درته طریقه وښي چې هغه له لاړو ورته وی صاحب سل مړي یو کم سل مړي مې کړي دي وی دا راته ووایي چې ما به الله پاک معاف کړي دی ورته وایي یو کم سل مړي دي کړي دي صاحب او راغلی د مافې په تمه باندې هېڅ چېرې دی الله پاک نه معاف کوي دی سخت خفه شو او غوسه کې راغی چې یو کم سل مړي مې کړي دي او الله پاک مې نه معاف کوي بس توره راواغسته او د هغه نه مې سر و هسې پکې یو کم پوره یې کړه بس نو تانوي رحمه الله بیان فرمایي وای دی ولي و وای ځکه چې د الله د رحمت نه نا امیده کړی و او څوک چې څوک در الله د رحمت نه نا امیده کوي دا د قتل مستحق ګرځېږي نو بس هغه ختم خو بیا یې په زړه کې دا وه چې څنګه به ما الله پاک معاف کړي چا ورته بل عالم وښوی وایي دی هغه پسې لاړو او هغه ته وی چې سل مړي مې کړي دي صاحب نو ما به الله پاک معاف کړي وایي هغه ورته چې او د دې نه ډېرې مې الله پاک به دې معاف کړي نو طریقه وایسه ده دا خو په امت محمدیه علی صاحبها الف الف تحیة و سلامه د الله لوی فضل او کرم دی چې په کوم ځای کې ناست دی په کوم مقام کې په کوم حالت کې بس دقل ته په صدق دل سره توبه بس الله پاک معاف کوي د نور امتونو دا خصوصیت نو یو خاص ځای به ورته نو وایي دغه عالم ورته ووایي چې لاړ شه او پلانکي کلي ته هلته نیکان بندګان دي هغې کلي کې به ستا توبه قبوله شي وی دی را روان شو او چې کله را روان شو او څه مزل یې وکړو وخت یې پوره په دقه ځای کې ته الله رب ذوالجلال روح واغستو او وفات شو اوس دواړه فرشتې راغلې نیکۍ والا فرشتې هغه هم راغلې بدۍ والا هم راغلې دواړه وایي دا زمونږ دی نیکۍ والا فرشتې وایي دا زمونږ دی ځکه چې دی خو توبې له روان شوی بدۍ والا وایي نه دا زمونږ کس دی ځکه دا خو سخت ګناهګار دی سل مړي کړي دي لا توبې ځای ته خو رسېدلی نه دی الله رب ذوالجلال سره د علم د فرشتو نه تپوس کوي څه چل وشو نیکۍ والا م ورته وایي دا زمونږ دی بدۍ والا م ورته وایي دا زمونږ دی الله رب ذوالجلال فیصله کوي وایي تاسو ځمکه ناب کې کو دې توبې کلي ته چې روان شوی دی او دغې ته نږدې وي نو بیا خو دا د نیکۍ والا دی او کو د هغې نه لرې وي او خپل کلي ته نږدې دی نو بیا دا د بدۍ والا دی ځمکه ناب کېدل شروع شو وایي هغه کلی چې کوم د توبې والا و هغه لږ لرې و الله رب ذوالجلال ځمکې ته حکم وکړو رانږدې شو چې ناب وشو نو د توبې والا کلی هغه نږدې و الله رب ذوالجلال فیصله وکړله دا ستاسو د نیکۍ والا یوسي سل مړي کړي الله رب ذوالجلال ورته توبه معاف کوي او آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د توبې وخت څومره دی یو خو کله چې د انور د دې مغرب د طرف نه راوخیږي دا مشرق د طرف نه مغرب مشرق خو نه راخیږي اسم د مغرب د طرف نه راوخیږي د قبله د طرف نه راوخیږي بس دقه وخت کې بیا توبه نه قبلېږي نو دا به د اسمان د نیمې ته وی راشي او بیا به واپس شي او بیا به د مشرق نه وی راخیږي علامه شمس الحق افغاني رحمه الله بیان فرمایي وایي دا به څومره زمانه په میانځ د دې او د قیامت کې 120 کاله زمانه ده نو په دغه 120 کاله کې به بیا توبه نه قبلېږي کله چې نور د مغرب نه راوختلو
او د اسمان نیمه تراغه بیا به واپس شي او بیا به د مشرق نه راخیږي نو دغه 120 کال کې به د انسان توبه نه قبليږي نو یو خدای قیامت کبرا چې ورته ویل کې او دا به ولې نه قبليږي ځکه چې ایمان بالغیب معتبر دی او تا خو ارس ولیدل نو دغه ټیم کې به توبه بیا نه قبليږي او بل دی قیامت صغرا قیامت صغرا څه ته ویل کېږي هغه یو کس وی ګیدړ نیولو نو وای د مړکو نو وای دی ګیدړ ورته وی چې لکه پرېمې ده کومل د کلم نو قیامت پر راشي بس دی او یاري دو پرې خو دو چې دا ګیدړ وې سمنځه پورې لاړو نو وې دې ته پښاو قتل چې خو کوزه دې مړکړم نو په ما باندې قیامت وکړه من ماتا فقط قامت قیامته څوک چې مړ شو بس قیامت قائم شو دانشته چې دې بیان الله صبر کې بس قیامت دی نو دغه قیامت صغرا د هر انسان د پر الله رب ذوالجلال یو اجل مقرر کړی دی او یو ټیم مقرر کړی دی د روح د وتلو خدا روح چې کوم ځای تر اورسي بیا توبه نه قبليږي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائے ان الله يقبل التوبه عن عبده الله رب ذوالجلال توبه قبلی د خپل بندنا کم ټیمه پوری مالم یغرغر سو پوری چې د داسا او دا روح دی ګړګړول نه ویرا رسید دغه ټیمه پوری الله رب ذوالجلال توبه قبلی خو اوس چاته څه پته لګی چې زما د غرغره وخت کله دی سیبا من سره دا ګارانټیم نشته چې د ماخامه پورې وپاتې شو او کنه نو بهتره خبره دا ده چې انسان د مخکې نه توبه وباسي دا هر ګناه نه اوې بیا دام یاد وساتئ یو انسان ګناه کړی دا هر څومره ګناهونه چې کړي وي هر څومره حدیث مبارک کې راځي چې د سمندر د زګمره ګناهونه کړي وي او یو کال نیمنا زر کال عمر دې زر کال بالفرض والمحال او په زر کال کې د سره اډو د نیکه کار کړی نه دي او ګناهونه کړی دي او دې را پاسې دو او الله رب ذوالجلال ته په اخلاص او په صدق دل سره توبه وکړه الله رب ذوالجلال به دغه تمام ګناهونه معاف کړي ولی رسول الله مبارک بیان فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه وستون کې د ګناه نه داسې دی گویا چې د اډو د سره ګناه کړی نه ده تمام ګناهونه اوې یو انسان زر کاله ګناهونه کړی دي نو دا زر کاله کې دی ګوره دی د الله دشمنو خو چې په یو منټ کې دو الله رب ذوالجلال ته توبه وکړه نو ارسه ختم شو یو منټ بعد دی د الله ولی الله وګرځي توبه داسې چیز دی چې تمام گناهونه ختمي دومره غفور رحیم ذات دی الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې توبه را توبه اسه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا ما ته په صدق دل سره توبه وباسه زر کالا گناهونه دي کړی دي په گناهونو کې لت پته الله رب ذوالجلال وی راځه زما د رحمت دروازې بیا هم درته کولو دي راشه ما ته صرف یو واری وای یا الله زما درته توبه هر صدر لخت نو الله رب ذوالجلال غفور رحیم ذات منګ له دغه مقرره کړی د چې ګناهونه دي کړی دي د ګناهونو د ختمېدو طریقه مې درته خولې ده ای زما بنده توبه وباسه راشه ما ته په صدق دل سره توبه وباسه هر صدر لماب کوم هر د الله رب ذوالجلال مثال پشان د مخلوق نه دی چې کوته ور سره معمولی بد وکي نو هغه به درته پړه کې ساتلی الله رب ذوالجلال وینا زر کالنا څومره چې ستا په ذهن کې کلونه راځي څومره تعداد راځي ګناهونه وکا بیا هم راشه ماته توبه وباسه تمام هر څه درله معاف کوم نو خو ما ته وی چې په صدق دل سره توبه انسان وباسي الله رب ذوالجلال ورته تمام گناهونه معاف کوي خدلته یو خبر درته کوم چې د حقوق العباد د پاره خو شرط داده د چا در باندې حق ته هغه ورکه اوس یو انسان دومره دی
چې دومره مال یې والی چې هغه اوس دی ورکولی نشي پردي حقوق نشي ورکولی دی به څه کوي ځکه چې شرط خو توبې دام دی چې دی به دا پردي حقوق ورکوي هله به یې توبه قبلیږي او که هغه نه نو د هغې به ورته بیا سزا میلاویږي نو زمونږ علماو یو خبر هم نه ده پرېښودی الله رب ذوالجلال علماء دیوبند ته هغه صلاحیت ورکړی دی چې ستا د هر مرض علاج یې راوښکلی دی علامه تانوي رحمه الله بیان فرمایي وایي دی داسې کار وکړي په ده باندې پردي حقونه دومره زیات دي چې د ده د وس نه بهر دي نو وایي دی اراده وکړي او دی دا ووایي چې کلم زما وس وشو دا پردي حقونه به زه ورکوم خو دا به د لوبو ټوق اراده نه په اخلاص سره دی دا اراده وکړي چې یا الله هر کله زما وس وشو او دا پردي حقونه مې ورکولی شو نو زه به یې خامخا ورکوم وایي الله رب ذوالجلال به ورته دغه حقوق العباد هم معاف کړي او که دله په دغه وخت کې مرګ راغی نو الله رب ذوالجلال به ورته دغه تمام پردي حقوق چې کوم حقوق العباد دي هغه معاف کړي د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې موږ ټولو ته د صحیح توبې کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کې سم په دې ملک توفیق راکړي خپل رضا خپل دیدار نصیب کې د حرمین شریفین د نصیب کې هر کارم د خپل رضا د پاره وګرځي الله څوک بیماران دي ټول شفا ورکړي څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي د چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکړي چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي حیا ژوندم نصیب کې بے حیانم اوساتي بې عزتینم اوساتي یا الله چا څه مشکلات یې تمام مشکلات حل کړي یا الله چا څه شریعجات یې تمام شریعجات پوره کړي د خپل ملک دعا کې الله پاک پکې امن قایم کړي دا منجنډې پکې الله پاک وخوځولی دین محمدي سره څوک هم امداد کې په هر جمع کې الله ته حافظ او ناصر شي دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جمع کې الله ته نیست او نابود یا الله په مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت وکړي په د هدایت لایق نه وي الله هغوی هم نیست او نابود کړي یا الله زموږ د مدارسو حفاظت وکړي یا الله زموږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکړي یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت وکړي مجاهدین دعا کې یاد کې کوم ځای کې قید او بند کې الله ته د رهایي بندوبست کوم شهیدان شوي الله ته درجات بلند کړي اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې یا الله څرنګه چې صلی الله علیه وسلم مخکې تا دغه نجس قومونه زموږ د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولي یا الله هغه دور بیا راوستی کې اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي تمام کامل مغفرت نصیب کې خصوصا زموږ د دې کلي د رضا خان محمد خور بل دلته زموږ نبی مقتدیان دي حیات الله دی مور دعا کې یاد کې نن وفات شوی دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې قبر جنت د باغچونه باغچه وګرځي وار انسان ته صبر جمیل ورکړي څومره مردگان د اهل اسلام وفات شوي تمام کامل مغفرت نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم